عام طور مونږه د خپلو خوشحالو په وختونو کې مسلمانان یو بل له تحفې تحائف وغیره لیږو، نو دغه شان زمونږ د مړي هم زمونږ نه تحفې غواړي چې ګوره ستا د اختر ورځ راغله، نو په دې کې ته څه نه څه ګفټ او څه نه څه تحفه ما ته هم راولېږه. نو مونږه مسلمانان د اختر په خوشحالو کې جمدو مسلمانانو له ګفټونه وړو، نو هغه د خوړلو یا د څښلو څه څیزونه به وي، خو مړي زمونږ نه څه غواړي، نو مړو له مونږه څه ولیږو، نه ماکولات نه مشروبات، هغې خو دا شی نه غواړي، نو څه به کوو. نو حدیث مبارک کې راغلی دی د اختر په ورځ تاسو 300 ځله سبحان الله وبحمده دا الفاظ ووایه او خپل اهل اسلام مردگانانو ته یې وبخئ. د دې په برکت باندې به د یو مړي قبر ته 1000 قسمه انوارات داخل شي. اوس دغه 1000 قسمه انوارات دا به داسې نه چې ګنې ټول 1000 قسمونه انوارات دا یو قسمي، بلکې دا به 1000 مختلف قسمونه انوارات او برکات وي. لکه د دې مثال به داسې وي لکه یو میلمه راغی او هغه ته ډیر محبوب دی او هغه ته یو درستخان باندې هر قسمه طعامونه یو مختلف وي او په میز باندې زینې دومره ډیر سیزونه کړي، دا ستا د خوشحالۍ هغه اظهار دی، هغه سره د مینې اظهار دی. دغه شان رب العالمین ستا د 300 ځله په بدل کې چې تا ویلي دی سبحان الله وبحمده، نو په بدل کې د دغه اهل اسلام مردگانانو قبرونو ته 1000 قسمه انوارات چې یو د بل نو بل د بل نه مختلف وي، دغه انوارات او فیوزات برکات داخلي. او بیا حدیث کې راغلی دا بنده چې دا وظیفه کړې د امت ته بخلي د کم چې اهل اسلام وفات دي، نو ټول مردگانانو ته بخلي، نو هغوی ته خو ورسېده، خو چې د ویلي ده نو دی چې مړ شي نو دغه 1000 قسمه انوارات د په قبر کې د په لحد کې د بم انتظار کوي. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।